سره دا تعلق ساتي وقار نومې دی او دا ما د روډ نه روچت کړی پاوډرز کړو چې هیروین وایسه متا پاوډریان متا سوبارم لیدلی چې په لارو کوڅو کې بم وو په ډیرانونو بم وو په پاټلو بم وو انشاءالله اوس به نه پریشانه کوم ډېر زیات نشې والي وم نشې ډېر زیات رحمان الرحیم ګرانو کتونکو زه مجاهد الرحمن ستاسو په خدمت کې حاضر یم په پیښور کې لعنت هغه د څه لعنت هغه د چرسو او د آیسو یو لعنت چې په هغې کې زموږ د پښتنو داسې داسې بچیان داسې داسې هلکان داسې داسې ښکلي ښکلي ګلان چې هغه په دې شیز کې مبتلا دي هغې دپاره زموږ په دې خلکو کې یو جذبه ده فاونډیشن چې کوم ستاسو دی یاخیا ویلفیر ارګنایزیشن دا تاسو څومره وخت نه کړی دی او د مقصد څه دی د خلکو ته ښول غواړي جی ډېره مننه زه ستاسو شکریه ادا کوم د راتلو زما ارګنایزیشن تقریبا یو کال شو چې ما سټارټ کړی دی او په ډرګ باندې زه د ډېر وخت نه کار کوم خو بیا داسې څه حالات راغلل فلډ د وجې بیا موږ په فلډ کې ډېر کار وکړو بیا چې کله دا موسم دغه شو نو داسې د فلډ چې کوم افیکټډ خلک وو په هغې کې موږ فري میډیسن ورکړل هغوی ته بیا د ګرمې کپړې ګرمه کمبلې دام ورکړې د هغې نه پس ما بیا دلته سټارټ واغشتو سنټر مې سټارټ کړو او سنټر کې چې زه اوس ګورم کم پیشنټ ما ته راځي نو تاسو یقین وکئ ما اوس یو پیشنټ وکتو نو جړه هم راغله جړه داسې راغله چې هغه ماشوم زما په لاسونو کې راغټ شو او هغه چې اوس ما وکته راغلو چې ومې کتو نو هغه په نشه کې ککړو نو داسې واړه واړه ماشومان تاسو ته شاته به ښکاري ینګ ماشومان زموږ نوې جنریشن چې کوم دی په دې شي کې مبتلا دی نو میسج خلکو ته دا ورکوم چې سمتې نه جوړېږي د نشي ډاکټر صاحب دا ارګنایزیشن چې دی د دې سټارټینګ تاسو د کم ځای نه وکړلو څه طریقې سره ستاسو ذهن کې راغلل چې زه یاره داسې یو خدمت وکړم دا زما ذهن کې داسې راغلل چې زما کلینیک دی هلته یو مور راغله مطلب چې زما زوی په نشه کې ککړ دی او وس مې نه کېږي ډېر بېوسه یو او دا مهرباني وکړه دا ته داخل که چېرته نو زه دغه رنګ بیا یو بله مور راغله داسې یو بله لک راغلو واته کسان ما ته راغلل جذبات راوچت کړی شو نو چې ما به تقریبا ما یو 10 کسان سرکاري سنټر کې مې واغشتل هلته به مې وینا به مې وکړه ملګري یار دوستو هغوی ته به مې ویل نو هغوی به ځان سره اډمیټ کړل بیا به مې داسې پرایویټ دغه کې سیکټر کې به مې داخل کړل څه پیسې به مې د جیبه ورکړې څه به هغوی ما سره کوپریشن وکړو نو چې ورځ د ورځې دا شیز به زیاتېدو نو بیا مې دا جذبه زړه کې داسې را پیدا شوه ما وی چې وای ناټ چې خپله د ارګنایزیشن شروع کړم او څومره غریب خلک دي په خپل لاسونو د دې خدمت هم وکړم او دوی سره کومک هم وکړم ډاکټر صاحب ډېره مننه خو ما دا ویلی چې تاسو صرف په دې ارګنایزیشن کې صرف په آیسو باندې کار کوئ که نه دې نه علاوه هم چې دی په بل څه باندې تاسو کار کوئ په سنټر کې خو زموږ ملټیپل کار دی موږ په آیسو هیروین چرس شراب افیم ټیبلټ وغیرہ کم څوک یوز کوي زموږ په هغې باندې کار کوو او ملټیپل پیشنټ دي موږ سره دلته دې کې زیاتر خلک د کم علاقې دي د پیښور دي یا آوټ دي دې کې موږ سره د آوټ علاقو کسان هم شته دي د ټل هنګوم شته دي د نوشهر هم شته دي او د پېښور هم شته دي خو چې دا کم لعنت دی نو دا دې ټایم کې په آل پاکستان کې ډېر تیزۍ سره روان دي ډېر تیزۍ سره ډاکټر صاحب د دې کورس څومره ټایم دی 2 مهینې دی 3 مهینې دی 4 مهینې دی دا خو موږ پیشنټ باندې ډیپینډ کوو اوس یو هلک دی اوس دې کې موږ سره داسې پیشنټ شته چې هغوی 2 3 هسپتالونو کې وخت تېر کړی دی خو بیا هم نه دی ټیک شوي نو موږ بیا هغه مریضان ګورو چې هغه ریکوري څومره دغه کې کېږي خو میکزیمم د دې ټایم چې کوم دی 3 میاشتې دی بیا موږ پیشنټ ته ګورو د هغه بوډي ته ګورو د هغه صحت ته ګورو د هغه د نشې دغه ګورو چې هغه څومره وخت نه نشه کوي او څومره علاج هغه مخکې کړی نو 3 میاشتې خو سپیسیفیک ټایم دی او هغې نه پس 2 میاشتې یو میاشت موږ په پیشنټ باندې دلته تېرو ټولو کې کم عمر والا ماشوم تاسو سره څومره ایج کې دی دلته یو ماشوم موږ سره د هغه تقریبا 14 سال عمر دی د هغه څه نشه کوله آیس څښل هغه آیس هم ډرینک به هم کولو ټیبلټ به هم یوز کړل او کینیبیز به هم یوز کول د هغې څومره وخوشلو چې تاسو سره دلته هغه ایډمنټ دی د هغه تقریبا میاشت شوه نو هغه ټریټمنټ خو وشولو اوس پهلی څنګه حالات اوس څنګه دی هغه زه تاسو ته اوس خولی شم د هغه پهله حالات هم تاسو ته خولی شم او وروستو مخکې حالات او وروستو حالات دواړه زه تاسو ته خولی شم او که نه تاسو پیشنټ نه په خپله هم تپوس کولی شئ هغوی به درته خپل حالات په خپله باندې ووایي نه ډاکټر صاحب دې کې خو زیاتره داسې خلک وي چې یاره هغه مطلب غربت دی نن سبا په ملک کې مهنګایانې دي مطلب داسې نن سبا زیاتر کورونو والی چې هغوی مطلب هغه کور خرچ هم نشي افورډ کولی نو هغوی که بیا مثال
یو سړی راشي هغه د هسپتال اخراجات نشي افورډ کولی هغې سره بیا تاسو څه طریقه کار کوئ؟ هغوی سره زما د طرف نه فل کوپریشن دی. لکه اوس ما سره چې کوم مریضان دي تقریبا دې کې فری مریضان ما سره 15 دي. د مریضانو تعداد ما سره 12 دی او فری مریضان ما سره 6 دي. نو موږ د خپل سنټر د طرف نه فل کوپریشن کوو. دا 15 چې کم ماشومان تاسو سره فری دي که نه دا په څه طریقه باندې په کم بیس باندې دلته راغلي چا په ترو راغلي دي لارې کوڅې نه دي راوچت کړي؟ دا ما په خپل دغه باندې راوچت کړي دي. د خپل کور نه مې راوستي دي. دا داسې ماشومانو چې د کورنۍ خلکو مطلب لارو کوڅو والا نو خو دا ما په خپل ریفرنس باندې راوستي دي. عوام ته څه میسج ورکول غواړي؟ عوام ته به دغه میسج ورکوم سپیشلی چې دا کم خلک دا په دې نشه کې ککړ دي چې وګورئ د دې خلکو حالات وګورئ. دا اوس دې ټایم کې موږ سره یو حساب سره دا قیدیان دي هر رنګ سخت په دې باندې راتلی شي د دې د مرګ د ژوند پته نه لګي. دا زما میسج هغه خلکو ته پاره دی چې کم په دې شي نه پکې ککړ دي او کم راتلل غواړي نو خپل ژوندګي مه تباه کوئ. دې خلکو ته وګورئ تاسو ته به شاته ښکاري دا د دې ژوندګي اوس لیمیټډ شوه مطلب د دې کمرې او د دې سین او تر هغه ګیټه پورې د دې ژوندګي ده تر 3 میاشتو پورې خو به دې دغه رنګ وي د دې د مرګ ژوند پته نه لګي د دې ژوند هر ټایم په خطره کې وي. صحت یې خپل خراب کړی وي په معاشره کې سپک وي په خلکو کې سپک وي مور پلار یې ذلیله کړی وي د مور پلار دغه ختم کړی وي په خاندان کې په کام کې په معاشره کې د مور پلار یې څوک ریسپیکټ نه کوي دې ته په سپک نظر ګوري. نو سپیشلی خلکو ته دا میسج ورکوم چې ځان ته وساتئ چې کم خلک ککړ دي پکې نو کوس د چا وس نه کیږي کم بېوسي موږ سره رابطه کولی شي. په خپله وران وې نه اوس پهله چې دی پوه شولې څنګه وې اوس څنګه یې؟ اوس الحمدلله بهتره محسوسوم. ډاکټر صاحب سره د الله خو کړي او زه د دې ځای پهله پیشنټ یم. دې نه مخکې کله هسپتال کې داخل کړی؟ ما دا درېیم علاج دی جی. نو ته بیا ولې نه سمېږي چې درېیم علاج دی دی؟ بس اوس ډاکټر صاحب سره الله خو کړي دې علاج کې به انشاءالله ځان به سټ ګوره لږ ذهن خو به خپله هم جنګې که نه او ډاکټر صاحب به بار بار تاسو ته علاجونه کوي بل کار به نه کوي. زه دې دغه کې روان یم بار ملک ته م روان یم جی په دې. نو چې ستا په ورګونو کې نشه پراته وي نو بار ملکونو کې خو تا نه پرېږدي. نو بس د دې وجې نه زه دلته داخل یم که نه جی. ګوره لکه د نشې د وجې د یو کس سړي د وجې بیا ټول کور پریشانه وي نو ته ولې کور والا پریشانه کېږې؟ نه انشاءالله اوس بیا نه پریشانه کوم. دا خو ستا درېیم ځل دی اوس که دا لږ دی نو مطلب فرسټ ټایم دی پهله ځل دی به زه چا دوکه کړلو چا خبرو کې راغو نو ستا خو درېیم ځل دی خدای ظالمه. بس بیا به نه کېږي دې نه. پهله څنګه وې اوس څنګه یې؟ اوس بهتره محسوسوم. اوس څنګه بهتره محسوس کېږي؟ څه فرق درته محسوس کېږي؟ فرق راته وښایه. لکه جسم هم ښه شو هر یو شیز ښه شو. کوم سړی چې نشه کوي د هغه کور کې عزت وي؟ نه نه هغه هېڅ عزت نه په دې معاشره کې خو هېڅ عزت نه. ما ته خو چا ویلو چې د چا په کور کې مطلب څوک نشوي وي د هغه ډېر عزت وي رښتیا؟ نه 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 هېڅ عزت یې نه باقاعده ذلیله زندګي ده هغه. یعنې نشه کول ښه شی نه دی؟ نه دی اړو هېڅ شی نه دی نشه. چې خب دومره پوه یې نو بیا دې ولې کول یار؟ بس دې نه پس پې نه کوو جي. بیا به نه کې نه نه ډاکټر صاحب سره به واده کې؟ او انشاءالله زما په شان مخامخ ورسره واده وکړه چې زه به نشه ټول عمر دپاره نه کوم. انشاءالله نه به کوم نه واده ورسره وکړه. واده م دی جي. واده دا زموږ د سنټر پهله پیشنټ و الحمدلله د موږ ته ښه رزلټ راغلو او مطمئن هم دی زموږ د علاج نه هم د هاسپټل نه هم مطمئنه دی او دی چې ځي د خدای به موږ کور ته نه لېږو د ده میډیکل هر یو شیز شوی دی د ده کزن دی دلې ویزه هم کړی هر یو شیز کړی برابر کړی دی والا خو د دې علاج کې لږ ټایم شته دی به د دې ګیټ نه په ایرپورټ باندې به ځي ایرپورټ ته به ډایرکټ ځي دی به یعنې بار ماحول کې به نه پرېږدی؟ بار ماحول کې به زه دی نه پرېږدم دی چې دلته نه ځي نو ایرپورټ ته به ډایرکټ ځي مور پلار به هم دلته ملاقات کوي ورسره رونه خویندې کوم وي د ده هغه به دلته ملاقات دلته نه به ورته رخصتي میلاوي؟ دلته نه به ورته رخصتي میلاوي دی به هغه ماحول ته نه پرېږدو. هلکه داسې نه چې بیا چېرته بار ته لاړ شي او د ډاکټر صاحب تپوس هم نه کړي؟ نه نه ولې نه ډاکټر صاحب به پیله سلام به په ډاکټر صاحب اچوم. خامخا که نه دوا خو ورته کېږه بد دوا ورته ډېره ډېره دوا به ورته. ډاکټر صاحب دا یو بل ملګری ولاړ دی دې باره کې لږ بریفینګ راکړي. دا خو چې کوم دی دا سی پی چایلډ هم دی سی پی چایلډ زموږ د هغه کې کوم ماشوم ته چې برین ته اکسیجن لاړ نه شي نو دا منټلی هم لږ ډسټرب دی او دم هم آیس ټیبلیټ ډرنکس وغیره دا ملټیپل نشه کې ککړو نو دا الحمدلله ټیک دی دم تقریبا موږ سره 20-25 ورځې وشوې او الحمدلله ښه دی اوس. خبرو پوهېږي خبرې ورسره کولې؟ بالکل کولی شي. څنګه یې مسره؟ ښه یم جي. برابر یې؟ ته کم دی؟ زه حاجي کې یم. حاجي کې یې؟ نو دا نشې ولېږې؟ نه زه خپل حالت نه مجبور یم دغه کومه. عادت نه مجبوره یې؟ دغه کومه پوډر خو نه څکې؟ نه د پوډر نه څکم. څه شی څکې ته؟ زه آیس څکم. آیس آیس کې؟
هاي سكمجي اوس څنګه اوس دې ټایم کې اوس دویم خیم ټیک شوی یم حاجي اوس ټیک شوی ټیک شوی دلته نه چې فارغ شي بیا به نشي کې بیا به ایس کې نه بیا به نس کې نه بس کوم انشان واده ده واده رښتیا وي واده خزر ډاکټر صاحب سره واده وکړه واده ډاکټر صاحب بیا خو باندې کې نه او ډاکټر صاحب ته به دوا کې واده وغاړي دي او خامخا ورته دوا وای هر چاته کو دا وغاړي هر چاته کې خو ډاکټر صاحب ته بل غړې راکې وای موږ خو ډاکټر دې کو چې الله دې کامیاب کړي الله دې ایمان نو ساتي الله ورته ده حالا مدیرو که آخواه پایت ده حرامون حلای بچ که حلای ده حرامون بچ که حلای حرام بچ که دا سره چې دې ځنه بار شي بیا ایس شو نه واده دې کړی دا ډاکټر صاحب سره ښه نه بیا مالي مسله واده ټیک شو ډېره مهرباني د دې چې کوم دي نو زه بیا بار دا خبره کوم فیملی ته دا میسج ورکوم چې تاسو مطلب دلته موږ سره دې 3 میاشتې تېرې کړې دې بالکل پرفیکټ شو ټیک شو صحتمند شو نو بیا فیملی له دا پکار چې په دې باندې فوکس وساتي فوکس داسې وساتي د ډېر فیملی کنسپټ داسې وي چې موږ خو دلته علاج وکړو دی اوس بالکل ټیک دی نو دوی خو دلته پابند وي چې دلته نو ځي هفتنې مټي کې واپس همغه نشه شروع کړي نو فیملی له دا پکار چې 3 میاشتې به ورسره موږ خواري کوو 3 میاشتې به ورسره تاسو خواري کوئ 3 میاشتې خواري به داسې کوئ چې دله به موبایل کنټیکټ په نه ورکوئ د دې چې کوم ملګري د هغې نه به یې منې کوئ او دې چې چېرته ځي کم ځای ته ځي کم ځای نه راځي هغه به تاسو معلومات ساتئ یا که کور کې څوک مطلب اوس د ده چې کوم وروڼه دي نو هغه مصریان دي هغوی ته ما دا خبره کړې چې دې دلته نه فارغه شي نو دې به تاسو ځان سره دوکان ته بوزۍ راولئ د ده چې کومې ټکانې دي کوم ځای کې ناسته پاسته وه هغه به تاسو هلته نه پرېږدئ نو دې به انشاءالله د نشې نه به بلې